واما ان كان من المكذبين او کچرتوی دا مړی من المکذبین د تکذیب کوونکو نه چې د الله پیغمبر دروغجن ګڼلی دی د الله کتاب دروغجن ګڼلی دی من المکذبین د تکذیب کوونکو نه وي الضالین گمراهانو نوی فنزل من حمیم بل بس ملمستیا د من حمیم د ګرمو اوبو نه به الله وی ملمستیا به په ګرمو اوبو باندې راپاسې قربان شملوی مزلې کړی نیمړی لوی مزل وکړ روان د قیامت په میدان دې ځنه لاړ هغه شام ته هلته به حساب کتاب لګېږي چې کله خلک ستړي راشي نو خلک ورته شربت ورته وکړي یخې اوبه ورته پیش کړي وا تږی دی نو دا جهنمی دا کافر د مزل کړی دی هغه ځای ته لاړ الله پاک وایي زه د مېلمستیا څومره بهترین شي سره کوم فنزل من حمیم بس مېلمستیا د من حمیم د ګرمو اوبو نه به داسې ګرمې اوبه قرآن وایي چې مخ ته یې نږدې کي نو یشوي الوجوه دا مخ په ورته ورید کي وریته څو کاله خو به دې لګیا چې الله اوبه راکړه اوبه راکړه اوبه به ورته نه میلاوېږي بیا به دې وایي چې خدای پاک اوبه چې اوبه ورته ورنږدې کي که نه دا مخ په ورته ورید کي مخ بیا چې تږي به یي دومره تږي به یي الله پاک وایي چې دې به دا جهنم دا اوبه داسې شکي داسې سکي که شرب الهیم پشان د سکلو د زل وهلي اوښه چې لکه یو اوښ زل والي تندی نه ماتېږي دا د جهنم وینې زوی به دا جهنمي په همداسې انداز باندې سکي خوله به یې ورباندې اخوستی بل ځکه الله وایي یتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت الله ويتجرعه گٹ گٹ پہ تیرے خلب وربانے خوستی خو تیری کے بینا سب تیری شی يتجرعه گٹ گٹ پہ تیرے ولا يكاد يسيغه قریب ند چ دے تیرے کی پسم باندے ويأتيه الموت من كل مكان ہر مکان ہر طرف نہ مرگ راضی یا تو اسباب د مرگ برابر دی وما هو بميت مرینا جای چې کله تیر کې الله پاک کوئی فقطعت امعاءهم کل می ورته ورکټ کی او بلان د خلو باندې ونوزي نو الله وی فنزل بل بس ملمستیا د گمراهانو خلقو من حمیم د ګرمو اوبو نه وي ګرمو اوبو وتصلیه جحیم او داخل دل د دوی جهنم ته دی الله دا قربان شم الله سزاګانې بیان کړي مقربین بیان کړل خبره دې پر کوم چې قربان شم منګ او تاسو وایو چې ګناه وکړه آخرت کې بیا سزا ملو شي یا ملو نشي الله پاک سوق دې مقربین بیان کړل بیا اصحاب الیمین بیان کړل بیا د گمراهان بیان کړل د اغین بعد بیا وی ان هذا هو حق اليقين دا حق اليقين دی الله پاک وای دا کم خبره می تاسو ته بیان کړې کنه دا کم جزاګانې او سزاګانې می تاسو ته بیان کړې دا حق اليقين دی حق اليقين